دا د شیطان صفت دی. او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول. او الله فرمایي وی د در صفتونو نه ځان ساتئ، د تابعدارۍ نه ځان ساتئ. او عجیبه دلیل الله وایي. قسم دې زه خو چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم. الله فرمایي وی دا څوک دی؟ لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه، مړه ته ده سره ګرځي، ستا پلار یې کنځلی دی، ستا مور پلار ته کنځل کوي. الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت، وی ستا مور او پلار یې د جنت ته دی ایستلي، نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کوي؟ آدم او حوا علیهم السلام دی د جنت نه راوستي دي، نو ستا مور او پلار یې د جنت نه ایستلي، نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کړي. یو او دویم څه شی دی؟ دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي، بربند کړي دي ستا مور او پلار، جنت نه ایستلي دي او بیا بربند کړي دي، جامې یې تیستي لیریهما سوآتهما، جامې یې لري. نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې، د جنت نه یې دله راوویستل، نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې، دا غیرت پکار دی، حیا پکار ده چې داسې انسان دې سړی تابعداري وکړي. نورونو ډېر خطرناک دشمن خو دی. قسم دې زه خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چېرته وښو چې څه چل به ورسره کوو. ډېر خطرناک دشمن دی. داسې دشمن دی چې پټ دی. ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي، خو پټ دشمن سره سړی څه کولی چې په سترګو نه ښکاري. پټ دشمن دی. او بیا جال د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده. په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي. او دومره طاقت ول رب العالمین ورکړی دی، وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي، د ځمکې نه د هغې انسان په ړه کې وسوسه اچولی شي. داسې مضبوطه وسوسه دل الله ورکړې ده. نو ته به وایې چې د دې بلا نه په څه خلاصېږي، دا ډېر خطرناک دی، ده نه په څه خلاصېږي، په سترګو نه ښکاري. وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي. نفس اماره بالسوء جاله زما زړه سره پرته ده، زما په رګونو کې ګرځي. نو یو دم یې الله ښولی دی، هغه د الله ذکر دی. ذکر چې کله د الله ذکر کېږي په دې زړه کې وایي الله الله یا لا اله الا الله، به تښتي. د ده یو صفت خناس دی. خناس تښتېدونکي رستو کېدونکي ته وایي. نو که ته وایې زه د شیطان نه بچ شم، د الله ذکر کوه، دې به رانه تښتي. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي، بانګ هم د الله ذکر دی که نه. نو چې بانګ شروع شي دې تښتي دا شیطان، او ټیزونه اچوي ټیزونه، او هغې پورې منډې وایي چې دې دا بانګ اواز نه اوري. نو بیا راشي چې بانګ ختم شي، نو چې بیا اقامت شروع شي، اقامت بیا د الله ذکر دی، نو بیا تښتي منډې وایي. نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان زړه ته کښېني. نو دا انسان هله پرېږدي چې دې سلام وګرځوي او پته ورته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړل که 4 مې وکړل. هغه زور د انسان نه وباسي. نو وروڼو دا 3 صفتونه د شیطان دي. الله دې موږ د 3 صفتونو نه ساتي. او ورسره د الله ذکر کوئ. ذکر د الله چې ذکر څومره زیات کوئ هغه به د شیطان نه محفوظ یې. بس شیطان نه خلاصېږي د الله په ذکر. چې خوله خوځوئ د الله ذکر، دا غیبتونه او دا کنځلې یو بل پسې سپکه ویل، دا ټول د شیطان صفتونه دي. د دې نه به ځان ساتو. او اخري یو ټکی وایم، یو شیطان دی هغې ته قرین وایي. هغه چې دی څنګه دا شیطان اګی چی ګورې دا ابلیس ما ته ورته د نسل بدل شوی دی. د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کېږي لکه څنګه چې د انسانانو پیدا کېږي، او د ده دا جنس الله بدل کړي دی اګی چی، او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځوي. نو چې کوم اولاد د اګو نه پیدا کېږي ګوره ډېر زیات دي. او چرګې ته اګی کېږي زوره بچي راوړي. نو بلا اګی چی سپېره بچي او بلا بچي پیدا کېږي، نو هغه بچي پیدا کېږي. کم مخلوق چې د اګو نه پیدا کېږي هغه د شمېر نه زیات دي، لکه ماشي شو، مچان شو، یا دا نور هغې شمېر څوک نه شي کولی. نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي، خو یو دی چې هغه څنګه دی پیدا شو نو یو ورپسې ولګوي، وایي ته به له ده نه جدا کېږي، تر مرګه پورې به ته د سره یې. ته ودوې کوي خو دا بل خو راته ده ووایه بشیر جانه ته ودوې کوي خو کیسټ به بیا ولګېده ته مې چل خولی ذکر به کوې که جبلي. نو حاصل دا دی چې دغه دی دا څه مې ویل، نو هغه ده چې دې څنګه ورپسې خپل بچي ولګوي تر مرګه پورې هغې ته قرین وایي. نو که دې کله جهنم ته دا سړی ګمراه شي که نه، او دا جهنمي جهنم ته غورځېږي،
نو دغه شیطان چې دا کم د سره پیدایشي ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی وتړي او دواړه به برق جهنم ته غورځوي. د انسان دا ګمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشومای نه ورسره ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی تړلي په جهنم کې به یې غورځوي. مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وی د جهنم دا سزا خپله ده وی دا ډېره لویه بېغیرتي ده چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت وي. واقعي دا ډېره لویه بېشرمي ده بېعزتي ده چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر اوبه څښي، بعضې د هغه د چترۍ لاندې ولاړي، بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دي. دا ډېره لویه بېشرمي ده. الله دې محفوظ وساتي. او که څوک دعا کوي نو بل سړي ته نه دي پکار چې هغې سلام واچوي، خو که سلام یې واچو نو سلام جواب واجب دی، فرض دی دعا په دوران کې ورته جواب کولی شي. امام سلام وګرځوي او مقتدي لا په التحیات لله یا په اللهم صل کې وي، مقتدي سره امام سره یو ځای سلام ګرځوي که نه. ګوره عبده ورسوله پورې به خامخا وایي او چې عبده ورسوله پورې مقتدي مونځ ورسو نو بس امام سره بیا سلام ګرځوي، ځکه دا وروسته درود شریف ویل یا دا دعا کول دا سنت دي او د امام تابعداري واجبه ده. نو عبده ورسوله پورې خو به لازمن وایي او که د هغې نه اړولې او امام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو دې د باقي خبرې په منځ کې دې پرېږدي او امام سره یو ځای د سلام ګرځوي. جینۍ د خاوند کور ته په ډولۍ کې وړل څنګه دي؟ بلکل ښه خبره ده. ډولۍ خو ډېر د عزت شی دی او چې پټه طریقې سره په ډولۍ کې یوړلی شي دا ډېر د عزت طریقه ده او دا ښه خبره ده. او بل دویمه دا ده چې دغه د پخوا خو زمونږ د مشرانو به دا طریقه وه چې څه موده به بیا دا جینۍ پلار کره تله په ټانګه کې نو هم شاته بیا ورته څادر تړلی. خیال دې راغی؟ خیر دور در باندې را روان دی خفه کېږې ما اوس به جینۍ په خپله وایي چې ما ډولۍ ته مه خېږه داسې د سره ځم ګوتې جنګ کې به داسې روانوي او دا په بعضې علاقو کې اوس هم دا رواج شته. یا د صدر صاحب سره وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره دقه یو ځای په پوټو کې ناست دی. ما له یو کارډ ما ځان سره سنبال کړی دی، ما له چې دعوت یو کارډ رالیږلی لکه جینۍ دواړو پې دغه دی دا تصویر دی. حیا لاړه، الله دې مو حیا نصیبه کړي. که یو سړی ظلمن شهید شي او مړ شي او په ظلم نو ده ته غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی، او چې دی شهید شو ظلمن نو هغه ته بیا د غسل ضرورت نشته، هغه ته بیا د خپلو ګنډلو جامو کې دی خخلی شي غسل دې مونه نه ورکوي. اقامت دوران کې په نامه لاس ایښودل لازم نه دي. په نامه لاس مېږده، لاس به ځوړند دي، په نامه به هله لاس ایږدی چې ته کله تکبیر تحریمه وکړي. مور او پلار دپاره چې سړی حج بدل کوي طریقې را خو ډېره اوږده طریقه ده، خو چې څوک د مور او پلار دپاره حج بدل کوي ما سره دې بیا ځان له میلو شي زه به طریقه ورته وښیم. نو خواښې سره خو تلی شي یو سړی دغه له د څه ورته ویلې کېږي حج له، او خو که موزي ورسره تلی شي د خواښې سره حج له دعا وکړئ. زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی چې پردی ښځه اولی کې وي دا مې ترور ده او دا مې خواښې ده او دا مې دغه ده دا څه ورته ویلې کېږي دا اولی کې په کاغذونو کې او دې ورسره داخل وکړي دا بیا ګناه ده. دې نه ځان ساتئ. دعا وکړئ یا الله زمونږ په حالت باندې رحم وکړي. د افاتو بلیاتو مصایبو غمونو او د شیطان د وسوسو نه الله په امن کې وساتئ. رب العالمین که موږ څومره ګناهونه کړي دي ته راته د هغې عفو نصیبه کړي. شیطان موږ څومره خطا کړی یو پروردګاره، موږ ډېر کمزور یو، موږ ډېر عاجزه یو. ستا په دربار کې سوال کوو الله تعالی زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. دعا وکړئ زموږ د وطن ته چې را څومره فتنې پکې شروع دي، مسلمان د مسلمان د لاسه مري او لوی فتنې او سازشونه شروع دي. پروردګار زموږ د وطن د دې فتنو نه په امن کې وساتي. او د امریکا دا ټول څومره سازشونه امریکې دي. ګوره اول د امریکې د صدر بش خپل بیانو چې دا په جامع حفصه کې او لال مسجد کې څه وشو دا زموږ د پالیسۍ یو حصه وه. مونږ چې کومه طریقه کار دا د هغې یو حصه ده په خپله وي. دې مونږ کړي دي هغه وي دا زموږ د پالیسۍ یو حصه ده. الله د امریکا او برطانیې او د هغې سازشونه ناکام کړي. الله دې په خپل قهر تباه او برباد کړي.